ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې یو بهترینه وظیفه د سورة الدخان دا د الله جل شانه د کلام وړه غونده کې حصه ده. کم انسان چې د جمعې په دې شپې باندې د سورة الدخان د عظیم وظیفو کې د عظیم تلاوتو کې چې ټوټل په 10 منټه وخت نه لګي محترمو، لیکن د دې په بدله کې به الله جل شانه تاسو له یو عظیم مقصد پوره کړي. یو حاجت به دې پوره کیږي، داسې حاجت چې هغه کو تاسو ته مووي، تاسو به انشاءالله په دې حاجت پوره کېدو ډېر زیات انتهایی خوشحاله یې، ځکه دا حاجت چې د کم انسان پوره شي هغه ته د دنیا د هیڅ غم او درد او د دنیا د ټولو تکلیفونو هیڅ پروا نه وي. لہذا دا وظیفه تاسو د جمعې په شپه باندې خاص نن د جمعې شپه د مبارکه نو دا وظیفه انشاءالله د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره وکئ، او دا یو عظیم مقصد خو به راته خامخه الله جل شانه درکوي. لیکن که څوک د نورو حاجتونو دپاره کولی شي، نورو حاجتونو دپاره هم کیدی شي، لیکن کوم چې خاص حاجت دی او عظیم حاجت الله تعالی ورکوي نو هغه د تاسو ته انشاءالله ښیمه. نو دا ویډیو را سره پوره وګورئ، الله هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم مسافر چې بهر وطنونو کې دي موږ سره محبت ساتي، زموږ ویډیوګانې ګوري د سعودي عرب نه، د UK نه، دغه رنګې د برطانیې نه، دغه رنګې د امریکې نه، موږ یې نه پیژنو لیکن موږ ویډیوګانې ګوري، موږ ترې دلته شو کیږي. الله جل شانه یې دغې خلکو دغې مسافرو پښتنو ډېرې خوشحالیانې نصیب کړي، کو د اردو والا دي کو د پښتو والا دي، الله جل شانه یې تمام په تمام حاجتونو د تمام مسافرو پوره کړي. محترمو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه انتهایی اسانه او بابرکته وظیفه ده، او داسې بابرکته وظیفه ده چې یو عظیم حاجت په دغې وظیفې باندې الله جل شانه فای تکمیل ته رسوي، او دغه فروانه دغه انعام دا الله جل شانه په دې تلاوت باندې انسان ته ورکوي. او دا تلاوت په مخه کول هم نه دي محترمو، صرف یو وارې کول دي. د جمعې په شپه باندې صرف یو وارې سورة الدخان د دې تلاوت کول دي. او سورة الدخان وړوکی سورت دی، داسې نه ده چې ګنټې پې لګي یا 2 ګنټې پې لګي، بلکې د 15 منټو نه واله تر 10 منټو پورې چې صحیح تلاوت کې نو دغه صورت په 10 منټو کې ختمېدی شي. دغه صورت ختمېدل به وي او تاسو ته به د الله جل شانه د سیډه یو عظیمه فروانه، یو عظیم انعام، یو عظیم برکت والا خوشحالي به الله جل شانه تاسو ته درکړي. نو خامخا انشاءالله وکئ. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو چې د جمعې شپه ده بیګاله، نو هر کله چې تاسو د ماسخوتن مونځ وکئ، ماسخوتن مونځ نه فارغه شئ، نو محترم مسلمانانو قرآن کریم به راواخلئ، او قرآن کریم چې کله م راواغستو نو سورة الدخان تلاوت به وکئ، او دا تلاوت په ډېر زیات ښکلي انداز سره وکئ. داسې په محبت او په عشق کې وکئ چې په دې محبت او عشق کې او په دې تلاوت کې په دې غرض یې وکئ چې الله دا کومه خبره چې ما اورېدلې ده او د حدیث مبارکو نه ثابته خبره ده چې الله تعالی دا کوم حاجت چې ما اورېدلی دی نو دا پې الله تعالی ته ماله خامخا راکړي، او دا به درله درکوي. د دې انشاءالله الله جل شانه ذمهوار دی. د ترمذي شریف حدیث دی، او حدیث څه دی؟ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کم کس د جمعې په شپه باندې، یعنی د زیارت ورځ ده او د جمعې شپه ده، سورة الدخان ولستو نو د دغه انسان به الله جل شانه مغفرت نصیب کړي. مغفرت پې نصیب کړي. مغفرت خو پیژنئ که نه، ټول ګناهونه به د الله تعالی معاف کړي او الله تعالی به تا ته بخښنه وکړي، او د بخښنې په بدله کې به الله تعالی تا ته جنت درکړي. نو مسلمانانو مونږ خو ډېر د حاجتونو دپاره دعاګانې کوو، ډېر مشکلاتو دپاره کوو محترمو،
لیکن نن د خپل اخرت دنیا یو سیټ تکو، دنیا حاجتونه یو سیټ تکو، دنیا مشکلات فریشانه یو سیټ تکو، لیکن خپل اخرت نه نیت کو، د اخرت د خاطره چې زمونږ ابدي زندگی ده، زمونږ همیشه زندگی ده. نو محترمو دغې زندګۍ دپاره انشاءالله دا 10 منټه تاسو وباسئ او دا 10 منټه د دې سورة الدخان تلاوت وکئ. انشاءالله چې الله جل شانه به زما او ستاسو دغه د مغفرت پروانه به راته راکړی کي. او محترمو چا چې مغفرت وشو نو د هغه ته بیا نور څه غم پاتې دی، د هغه په دومره خوشحالیان انسان ته نه میلاویږي څونه خوشحالي چې انسان ته په مغفرت میلاویږي او د الله تعالی د سیړه ته دا پروانه میلاویږي. دا خبره څوک کوي؟ دا دواړو جهانو سردار نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د انسان الله تعالی مغفرت کوي، ګناهونه ټول معاف کوي او د جنت بشارت. مغفرت ته وشو نو چرته به جنت ته به ځي، چې مغفرت ته نه شوي چرته به ځي؟ الله مکړه الله مکه هغه بل ځای دی. دغه طریقې سره انشاءالله دا وظیفه که څوک د خپلو حاجتونو دپاره کوي نو بیا انشاءالله 14 کرته او د جمعې په شپه باندې دې تلاوت وکړئ او بیا د خپل حاجت دپاره دعا وغواړئ. خو تهجد او ټایم کې وکړئ چې ډېره بهتره وي. که تهجد او ټایم کې نه تهجد د ماسخوتن د مانځه نه پس دا وظیفه انشاءالله تاسو وکړئ. موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ هم ګناهګاران یو، عاجز یو، الله تعالی بندګان یو، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. او غایب چې د غایب دپاره کومه دعا کوي نو الله جل شانه دغه دعاګانې قبلوي. لهذا زه دعاګو یم ستاسو دپاره چې الله تعالی دې ستاسو حاجات پوره کړي، مشکلات دې اسان کړي. تاسو ما دپاره دعا کوئ چې الله تعالی ما ته نور څه نه دي پکار، د الله تعالی